اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پړانګ تاڼې په ایریا کې د چانچیانو سټاپ ته د هغې سره په مقبره کې سهار وختي دا وقوه رونما شوه او زموږ موبایل افسر ته اطلاع میلاو شو چې دلته چا فایرنګ وکړو. د سټي تانې موبایل ولله زموږ نه مخکې را رسېدلی و. اے ایس آی صاحب دوی قابو کړي. موږ هم ور ورسېدو. نفري موږ سره ګڼه وه. د خپل کسټډي کې واخیسته. یو هلک او یو جنۍ باندې فایرنګ شوي و چې هغه وخت کې د نومونو پته نه لګېده. بعد پته ولګېده چې د هلک نوم ارسلان دی او د جنۍ نوم صنم دی. او چا چې پې فایر کړی دی دا ستاسو مخامخ ولاړ دی. د ده مسعود نوم دی. د نه هم چې تپوس وکړو نو ده ویل چې دا جنۍ زما ورېره ده او د هلک نه پېژنم. خو دوی زموږ په غیر مرضۍ د ده سره روانه وه او د کور نه تښتېدله. نو په دې وجه باندې په دوی باندې ما فایرنګ کړی دی. البته ضروري نه ده چې د ده دا خبرې دې ټیک وي. دا مقدمه پراپر طریقې سره درج شوې ده. تفتیش ته تفتیشي سټاف په تفتیش باندې مامور کړی شوی دی. باریک بینۍ سره تفتیش کیږي. ہو سکتا ہے چې مزید انکشافات مخکې راشي او د دې خبرې اصلي حقایق معلوم شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا زه روان وم په چینچي چلوم په دې پړانګ روډ 400 کې چینچي چلوم جي. پیره مې اچولې وه. روان هم دې ځای کې د چوک کې ما د خپله رویره بل هلک سره ولیده. دوه هلکانو یو ته وتښتېد. دا یو هلک ولاړ و ورسره. ده لاسه کلکه نیولې وه. نو موږ خو چې سهار روځو نو د دې وړو راپاره منډې تړلی وو. سیروړه چې ګټونه خپل عزت راپاره جي ځان لپاره خورې کړی دی. نو دغلته مو ولیده. نو چې ومې لیده نو بس ما بیا پیر وکړو. دغه هلک ته مې ودرېږه. هلک ما تاڼې ته راوست. هغه رانه تښتېده. بس شانه مې جي وویشتو. بیا چې کومه دا رویرۍ مې منډه وواله خو رویره مې وویشته. دغه واقعات و جي په خپل غیرت او دا ننګ مې کړي دي. هسې بېسه نه جي.